نننے سبق دویم سپارہ دا بد سرن شروع کو نننے سبق دویم سپارہ دا بد سرن شروع کو سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها دا ننے سبق تے سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين اللہ جل جلالہ پدی آیاتون مبارکاو کی تحویل قبلی دا قبلی بدلی دل دا حقی بیان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا چکل مکہ معظمہ کیو بیت اللہ شریف نخو گیر چاپیرا خلق ادریگی نبی علیہ السلام مبارک پا
داسې دغه کې چې دی نو ولاړو چې دواړه قبلې به چې دی نو داسې مخامخ راتلي بیت الله شریف خو به خود مخامخ و بیت المقدس به مخامخ و دواړه قبلې به مخامخ وي انو د مقام ابراهیم سره به نبی علیہ السلام داسې قدرت بیت الله شریف په مخامخ راغی بیت المقدس په هم مخامخ راته دواړه قبلې به مخامخ راتلي چې کله نبی علیہ السلام مبارک مدینه منورې ته لاړ نو سمتونه بالکل مخالف شو بیت الله شریف دا یو طرف ته پاتې شو لکه زمونږ د دې ځای په حساب سره لکه بیت الله شریف هلته چې دی نو شمال طرف ته جنوب طرف ته راځي بیت الله شریف جنوب طرف ته راځي او بیت المقدس شمال طرف ته راځي مدینه منوره کې بیت الله شریف شمال طرف جنوب طرف ته راځي بیت الله شریف جنوب طرف ته راځي او بیت المقدس شمال طرف ته بالکل یو بل مخالف انو نبی علیہ السلام مبارک د الله په حکم باندې 14 میاشتې بیت المقدس ته موزک مدینه منوره کې چونکه غټ دغه د يهوديانو بیت المقدس دا د يهوديانو قبله وا نو نبی علیہ السلام مبارک ته الله حکم وکړ بیت المقدس ته چې د مخکا نبی علیہ السلام 14 میاشتې دې طرف ته مخ بیا الله تعالی چې د نبی علیہ السلام ته حکم راولېګو چې اوس بیت الله شریف ته مخ راوګرځو تحویل قبله حکم الله تعالی چې دنه وکړو زګه چې نبی علیہ السلام مبارک هم د زړه خواهش دا چې د خپل نیکه ابراهیم علیہ السلام قبله ته مخ وګرځو او کفار مکه او دغه چې هم بیت الله شریف دی او د اکثرو دغه چې د بیت الله شریف صرف د لګو پیغمبرانو قبله چې د هغه بیت المقدس نو الله تعالی نبی علیہ السلام مبارک ته 14 میاشتې دی په مخ حکم کړو بیا الله ورته وی اوس مخ راو ګرځو دا د دې لپاره چې نبی علیہ السلام مبارک ته دواړو قبلو هغه برکتونه حاصل شي هم د بیت المقدس او هم د بیت الله شریف ځکه چې نبی علیہ السلام خو خاتم الانبیاء خاتم الرسل نبوت خو الله په نبی علیہ السلام ختم کړی دی تر قیامت بل پیغمبر راتلو والا نشته نو چې د ټولو د دواړو قبلو د ټولو پیغمبرانو هغه برکتونه الله نبی علیہ السلام لور کړی دي نو او مخکینو کتابونو کې هم دا ذکر چې دا نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم دیبا دواړو قبلو برکتونه بد سره دیبا بیت المقدس تم سو وخت پورې مخ کوي بیا د الله حکم برازي بیت الله ته مخ راړي دا مخکینو کتابونو کې هم د نبی علیہ السلام دا صفاتونه راغلو انو الله تعالی تحویل قبله حکم راولې غلو داغه نه مخکې الله تعالی په توتیا تمهید کې دغه کوي چې کمکلان او بیوقوفان خلق با اوس بیا چې نو خبره ترې شروع کړي چې دا نبی علیہ السلام او دا مسلمانان د خدا دوره وخت دی طرف ته مخ کنو اوس ولې دی طرف ته مخ راو ګرځولو نو الله تعالی دا کمکلان او بیوقوفان او خلقو جوابونه هغه ور کوي
او علل ذکر کی علتنا د تحویل لقبله مختلف وجوهات هغه الله ذکر کوي انو په دې آیاتونو مبارکاو کې د دې بیان دی چې سيقول الصفاء ذره چې وبوي کما قلب وقوف خلق د خلقونه چې د مؤمنان سسي ګرځول د نبی عليه السلام او مؤمنان د خپل قبله نه چې دی باقی ته مخکول بیت المقدس ته اوس بیت الله شریف ته مخراو ګرځول نو الله راغي جواب ورکړي چې قل لله المشرق والمغرب تو وای سما پیغمبر دیتا چې د خدای مشرق هم دی مغرب هم دی خدای دا طرف هم دی او دام دی نو مخکې الله تاسو حکم اوس د الله تاسو حکم دی یو تابعدار غلام نوکر نه خصوصا ته پوس نه کوي لکه پلان کې پرونه دا کار کو نن دا کار کې دا وری پرون د مالک دا حکم چې دا کار وکړه نن د مالک دا حکم مومنان او نبی علیہ السلام د خدای تابعداران بندگان دي اول الله تعالی ورته بیت المقدس ته مخ دی وی هجی د مخک شپاره سوال لسمه شدی پر بیا ورته الله تعالی دی پر مخ وی هجی د راو ساده حکم تابعداري خو غلامان یو الله چې ته کوم طرف ته مونږ ته حکم کینا بکو اصل مقصد خو مخ قبله ته کول لغه الله حکم منل دي دا خود عبادت او یو طریقه ده الله رستو ذکر کوي چې هر دغه لپاره خدای یو قبله مقرره اصل خدای الله عبادت او بندگی ده هغه مقصود ده انو الله تعالی هغه مختلف دغه ذکر کوي چې ته وایې زما پیغمبر دی ته چې خدای د لپاره مشرقم دی او مغربم دی هر طرف د الله دی چې الله کوم طرف ته حکم کوي مونږ هغه طرف ته مخ کوو هدایت کوي الله هغه چاته چې الله غواړي نه غلاري ته نو دا قبله بیت الله شریف تاسو قبله دا غوړه قبله ده ځکه چې دا د آدم علیه السلام د ټول انبیاء قبله ده ټول انبیاء چې څومره 1,00,000 کم او بیش دلته براتلو حج لمم دلته راتلو بیت الله شریف ته طوافونه به د بیت الله شریف کول عمره به هم کولی حجونه به هم دلته کول آدم علیه السلام به د هندوستان نه ته حج له کله په سوارلۍ ته کله پیدل ټول انبیاء علیهم السلام به بیت الله شریف ته راتلو نو دا خو د الله تعالی حکم دی نو چې څنګه ستاسو قبله یهودي زمون قبله غوره ده بیت المقدس او زمون قبله وی اوله ده الله تعالی ورته دغه جواب ورکړي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین فی آیات بینات مقام ابراهیم اولنې کور په مقدس مکه جوړ شوی بیت الله شریف جوړ شوی لومبنه کور په مقدس مکه جوړ شوی دی هغه بیت الله شریف دی دینه مخکې بل کور نه جوړ شوی دی الله لومبنه د الله کور په مقدس مکه جوړ شوی بیت الله شریف چې دا د هدایت منبع او سرچشمه ده نو چې څنګه تاسو قبله مونږ غوړه کړی دا مونږ تاسو څنګه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم غوړه کړی دی ټول انبیاء او سردار دی نو الله تعالی فرمایي وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس دا رنګ ما ګرځولې تاسو امت غوړه امت دا امت د نبی علیہ السلام دا الله بهترین امت ګرځولې کنتم خیر امه اخرجت للناس یی تاسو غوړه بهترین امت چې د خلکو د فائدې لپاره را لګل شي د انبیاء ذمہ داری د امت ته حواله شوی دی به امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر کوي خپل باندې کا اعمال کوي بل نور خلق ته بدنه کو حکم کوي خپل بد نه کوي نور خلق په بدونه منه کوي انبیاء علیهم السلام ډیوټي الله دی امت ته حواله کړ علماء او ته نور عام مسلمانانو ته تاسو خپل ذمہ داری ادا کوئ په خپل ماحول کې په خپل معاشره کې د دین دغه بچی دنو پیلاوي دین بخوروي
دین خبرې دین د ایمان طرف ته خلق را بلل د گمراهونه خلق منع کول الله د نافرمانونو خلق منع کول نو دغه رنګ ما تاسو غوړه امت پیدا کړی څنګه تاسو قبله غوړه ده څنګه تاسو کتاب غوړه ده څنګه تاسو پیغمبر غوړه ده دغه سي تاسو ما غوړه امت جوړ کړی چې شي تاسو گواهان په ټولو خلقو باندې د امت په ټولو امتونو د پیغمبرانو تصدیق کوي مخکینی امتیان هغه منکر شي چې خدای موږ ته ستاسو پیغمبرانو خبره نه درارسول الله بو ور شهید نبی علیہ السلام امت راولي دا امت په الله راولي دا امت په گوايو کې آو یا الله ستاسو پیغمبرانو دي خلکو ته خبره رسول ده هغه امتونه به اعتراض وکي چې تاسو هغه وخت چرته وي تاسو ډیر رستو راغلي قرب قیامت کې راغلي ډیر رستو راغلي هغه وخت چرته وي دی بو جواب ورکړي چې موږ ته الله قران عظیم را لېږلو هغه چې موږ ته الله هر څه بیان کو پلان کې پیغمبر راغې دومره تبلیغ وکړو دومره خلکو ته دغه وکړو او اچای سونه من لګو کسانو خبرو من ټول دا موږ ټول ارسلات الله قران کې بیان کړي او د دې د گواهی د پاسه نبی عليه السلام گواهی وکړي چې الله زما د امت ډیره صحیح خبره وکړه او د ډیره خوري گواهی وکړه او تاسو کو الله دا امت د خلکو د گواهی لپاره دا شاهدان گواهان دي او د دې شهادت گواهی چې نو قابل قبول الله ته تاسو کو الله تعالی دا څو غوړه امت پیدا کړی دا شهزادگان الله پیدا کړی تاسو ولې د خدای نافرمانی کو تاسو ولې بل طرف ته زید الله د حکمونو نه سوک سپی جنگي سوک سکي سوک سکي سوک په سوک گمراهو کې اختدي سوک په سکي په بي دینو په له ول عيب کې تاسو خدای دومره د یو عظیم کار د پاره الله پیدا کړی دا امت دا خو یو عظیم شان دغه لپاره الله مونږه تاسو دا امت پیدا کړی دا خو گواهان دي د خلکو زئی گواہی خدای ته قبول نه او د دې گواہی د پاسه نبی عليه السلام گواہی کوي تاسو ولې دا څه غلط کارونه کوي او الله تعالی د تحویل لقبله بیا هغه کوي چې موږ دا په دې کې ډېر مصالح دي تحویل لقبله حکم چې موږ راولېګو د دې لپاره چې موږ ښکارا کو چې څوک د نبی عليه السلام خبره مني او څوک ګرځي د دین نه څوک نه مني چا عمر لغا کامیاب شه چا نه من لغا ناکام شه اگر چې دا حکم ګران او سختو خو هیڅ نو ګران پاغه کسانو چې چاته الله هدایت کړو هغه دې اس ګران او نه شان د الله چې ځای کی ایمانونه استاسو الله په خلکو باندې شفقت کوونکی او مهربان دی تحقیق سره وینو موږ بار بار ګرځول د مخ مبارک سره طرف د اسمان ته نبی علیہ السلام مبارک په اسمان ته قدل د وحی په انتظار بو چې سو خپا د الله حکم راځي چې مخ بیت الله شریف ته راوړو تحویل لقبله حکم الله تعالی د سو وجنا یو خدا چې الله ښکارا کی خلکو ته څوک د نبی علیہ السلام خبره مني څوک نافرمانی کوي فرمان بردار او د نافرمانه پته ولګي او قد نرى تقلب داغ دي کی بل علت الله ذکر کی چې خدای د نبی علیہ السلام د دلجویی د پاره چې زما پیغمبر خوشاله شي دیو جنا الله تحویل لقبله حکم الله راولېګو چې نبی علیہ السلام خوشاله شي بل د يهودو ناصاراو اعتراضونه ختم شي دغه په کتابونو کې د نبی علیہ السلام صفاتو کې راغلي چې د نبی علیہ السلام بدواړو قبلو ته مخ کوي بدواړو قبلو برکتونه بد سره نو په يهودو ناصاراو باندې استاغه نبوت او رسالت می ثابت کړ کفار مکه اعتراضات ختم شي کفار مکه وی نبی علیہ السلام د دین ابراهیمی دغه کوي داولري او د ابراهيم عليه السلام چې کومه قبله ده بیت الله شریف هغه د مخکینه نو الله تعالی د ټول هغه اعتراضونه خدای ختم کړ
الله د دې بیان کې غوږ دي سيقول السفهاء سرداچ وبوي كما اقلان بوقفان خلق من الناس دخلقنا ما ولاهم سسيز اوغردول دا مؤمنان عن قبلتهم دا قبل دينا التي دا قبلنا كانوا عليها چودي مخون کی غيتا قلت او اسما پیغمبر دیتا لله المشرق خاص الله تعالی بارا طرف دا مشرق دی والمغرب مغرب دی يهدي هدايت كي الله تعالى من يشاء چاہت جي الله غالي الى صراط مستقيم طرف دلال سمتا وكذلك هم دغرنگي جعلناكم گردولي منتا سلرا امت نبي عليه السلام امت محمدية على صاحبها الصلاة والسلام دا امتن يو امت يو ڈلا يو جماعت وسطن غرا و بہتر معتدل انصاف والا خلق معتدل خلق غره امت لتكونوا دلیل پارا چې شهیدا سو شهدا علی الناس گواهان په خلق باندې په ورځ د قیامت باندې ويكون الرسول شب رسول الله السلام علیکم بتا سبحانه شهیدن گواه نبی علیہ السلام بس تاسو گواہی د پاسه گواہی کوي وما جعلنا القبلتان غرزول من قبلة التي قبلة كنت عليها شويت مخون کی غیتا الا لنعلم مگر د دې پارا جخکارکو منغا من هغه چالرا يتبع الرسول جتابداري کوي د رسول عليه السلام ممن لا هغه چالا ينقلبو چې دې ګرځي علا قبه په بوندو خپل باندې وإن كانت يقينا جودا كار لكبيرة خامخا دير گرانو إلا على الذين مگر حسنو گران باکسانو بانی اداللہ چه اللہ تعالی ورطا ہدایت کردے تحویل لقبلی حکم دیر گرانو خو اسم نو گران چه چاہتا اللہ ہدایت کردے بس اگئی پسر سترگو باندی دا حکم منو وإن كانت يقينا جودا لكبيرة خامخا گرانو إلا على الذين مگر حسنو گران باکسانو اداللہ چه اللہ تعالی ورطا ہدایت کرو وما کان اللہ نے شاند اللہ تعالی لیدویا چه اللہ سایہ کی ایمانکم ایمانون استاسو ای صلاتکم الى بیت المقدس هغه منزونه جتاسو کم بیت المقدس تکڑی دی شپاڑس واللس میاشتی اغا خدای نزای کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نتا پوسو حضرت چه منکم شپاڑس واللس میاشتی منزونه کری بیت المقدس تا ولی اغا زائے شو اغا لال اغی بس کی نبی علیہ السلام ورده اغا خدای قبول کری ده خدای پا حکمو تاسو خو بخپلا منشا مرزی ندی کری خدا اللہ پا حکمو اللہ قبول کری اللہ دا غیر اغاو کچھ اللہ ستاسو اغا منزون قبول کری دی اغا خدای زائے کری ندی اللہ ستاسو یو عملم نزائے کری وما كان الله شان الله تعالی لیدویا جزایا کی ایمانکم ای صلاتکم هغه منزون استاسو جتا سکم بیت المقدس تکڑی دی ان الله بشک جل تعالی بالناس بخلق باندې لرؤوف الرحیم خامخ الله شفقت کون کو مهربان دی قد نرى بتحقیق سراوینونگا تقلبا بار بار گرزول وجہ کا دمخ مبارک ستا فی السماء پترب دا اسمان باندی نبی علیہ السلام بدا وحی پہ انتظارو سوخ بدا اللہ حکم راضی چی بے اخبر نکر ابراہیم علیہ السلام قبلیتا مخکم فلنولین لکا خام خامنگ وگردو تالا قبلتا قبلی اغتا تردواها چتا ورکی غیر را فولی وجہکا وگردو مخ مبارک فل شطر المسجد الحرام پترف بیت اللہ شریف باندی وحیث ما کنتم ہر دا کی چیئی تاسو فولون اگردوئی تاسو وجوہکم خنقبل شطرو پترف بیت اللہ شریف وإن الذین بشکا کسان اوتوا الكتاب چور کر شوے والا کتاب لیعلمون خامخاغی پوئیگی انہو الحق چی بشکا دا حق تی دا مخگردول بیت المقدس نا بیت اللہ تا دا حق تی دا غی کتابونو کی دا لکلو چی نبی علیہ السلام بانے والا تحویل لقبل حکم رازی تے با دا دوارو قبلو مالک وی دا دوارو قبلو برکتون با دا سرائی انو دا خو یهودو تا پتا دا علی کتابو تا
وان الذين بشكا كسان اوتوا الكتاب اشور كشوي ولا كتاب لا يعلمون خامخا غيبوي انه الحق بشكا لا حق تي ګرځیدل بیت المقدس نه بیت الله شریف ته دا حق تي من ربهم لجانبا در رب دین دی ومن لا شان الله تعالی بغافل غافل اما دا سناتا ملون چتا یا ملون چدی کما عمل کوي چې څوک څه کوي الله تعالی غي پته ده علی کتاب ته دا معلوم دي چې دا نبی علیہ السلام به بیت المقدس نه بیت الله شریف ته بیا مخ کوي ای کتابونو کې دا راغلي دي عبدالله ابن سلام رضی الله عنه فرمایي چې ما نبی علیہ السلام په لومبي نظر ولیدو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه يهوديان غټ عالمو منصب مزاج انسانو ډېر خيار عقلمن سړیو شوی ما نبی علیہ السلام په لومبي نظر مې ورته وکتل الله سي ما هم دا اک پیغمبر دی او دا شخصیت تا دومره ښکلې چهره دا د یو دروغجن سړي نشي کېدی دا سه ښکلې منوره چهره دا یو داسې هغه دغه سړي نشي کېدی په لومبي نظر چې ما نبی علیہ السلام ته وکتل ما هم دا اک پیغمبر دی داسې مې وپېژندل لکه خپل زوی چې څنګه پېژنم وجن الله تعالی او فرمای انهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم باقي چې کوم خلق زد عناد کوي بغض کوي کینه کوي او هغه خو څوک دغه چې دنړو کول نشي آسان سیس په ټول لغه کې اعتراض دی اعتراض د ټول نه آسان شی دی حج کوم سړی بار کې خوګ لرګي دغه خو باندې نه ختمي دغه د بانو خو سر نشته الله بیا دغه ذکر کوي ولا ان تيت الذين غجرترات للوګیا غسانو خساوت الكتاب چور کړي ولا کتاب بكل آیت البحر و نشان سلام تبعوا دیتا بدارن گئے قبلت کا استاد قبله استا قبله نه مني قال کتاب غسار قسم نشانیان راړي د استا قبله نه مني وما انت اونیت بتابین تابداری کونکه قبلتهم لقبله ددی وما بعضهم ندی بعضی دای بتابین تابداری کونکی قبلت بعض قبله د بعض نورو ولئن اتبعت بفرض ما حال گجرتا تابداری وکړه هوا د خواهشات ددی من بعد ما رسل غنا جاء چراغ لتا غسا من العلم د علم لا انك بشكت جيدا بلغ وكيل من الظالمين خام خاد ظالمان لبوغردي الذين غسانا تيناهم الكتاب اشور کړه ول من کتابو يعرفون او دی پیجنې دی نبی علیہ السلام لرا كما يعرفون لکه څنګه چې دی پیجنې ابناهم زامن خپل وان فريقا منهم بشكايا وعدلا ددينا لا يكتمون الحق خامخا پټي حق لنا وهم يعلمون دی بوئيږي بدی باندې چې دا موږ حق پټو ال کتاب بوئيږي ال کتاب ته پته ده نبی علیہ السلام دا سي پیژنې لکه خپل ځامن چې څنګه پیژنې الذين غسانا تيناهم الكتاب اشور کړه ولا من کتاب يهود او نصارا يعرفون او دی پیجنی دی نبی علیہ السلام لرا کما يعرفون لك څنګه دی پیجنی ابنام زامن خپل وان فريقا منهم بشقايا وعدلا ذين لا يكتمون الحق خامخا پټي حق لرا وهم يعلمون دی بوئيږي بدی باندې چې دا موږ حق پټو الحق حق چې دی من ربک جانب دربستان دی فلا تكونن مكي او مخاطبه من الممترين شك کو پدی کی رزاره برابر سے شک شبون کی ولكل وجهه لبارا ده هر یو امت وجهه یو طرف ته هو مولیا چې مخګردون کې دی غیتا هر امت لپاره الله یو قبله مقرر کړی ده دی غیتا مخکی مؤمنانو لپاره الله تعالی بیت الله شریف ګرځول دي دا خود سم صالح دینی او د وجنه الله تعالی
چې دنو بیت المقدس ته حکم راولېږلو چې هغې کې ډېر مصالح دي انو باقي چې دنو نبی علیہ السلام او د مؤمنانو قبله خو الله چې دنو بیت الله شریف ګرځولې دا خو وقتی طور د الله حکم راغې بیت المقدس ته او بل دا چې قبله ته مخ کول دا خو د عبادت هغه طریقه ده د الله یو حکم دی باقي عبادت خو ځان له یو دغه دی عبادت ځان له چې دنو هغه مقصودی دغه دی ولکل وجهت لپاره د هر یو امت وجهت یو طرف ته هو مولیا چې د امت مخ کون کې غیتا فاستبقوا الخيرات تلوارو کوي بنیکو کې اینما تکونو هر ځای کې چې تاسو یات بكم الله ورا بولتا صلی الله تعالی جميعا ټول لرا بجم باندې ان الله بشک الله تعالی على كل شيء الله پاریوسی باندې قدیر قدرت والده ومن حيث خرجت هر ځانا چراوزت فول وجهك وګرځوا مخ مبارک فل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې چکم ځای کې دنیا کې کم ځایم بیت الله ته مخ کوئی بیت الله شریف ته دا مخ کوئی که په سفر کې که په حضر کې که هر ځای چې موږ کوی نو بیت الله ته مخ کوئی بیت الله شریف ته ومن حيث خرجت هر ځانا چراوزت فول وجهك وګرځوا مخ مبارک فل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وانه بشکل مسجد حرام تمخول الحق خامخا حق من ربك جانب ربستان دی مکرر او سکرر الله تعالی د ذکر کوي بار بار ومن لا شان الله تعالی بغافل غافلا عما دا سناتا عملو جتا سکم عمل کوي ومن حيث خرجت هر ځاینا چراوزت فول وجهك وغرضوا مخ مبارک فل شطر المسجد الحرام فطرف د مسجد حرام باندې وحيث ما كنتم هر ځای کې چې تاسو فولوا وجوهكم وغرضوا مخون خپل شطره په طرف د بیت الله شریف لئلا يكون عدد پارا چنشی للناس د خلقو يهود و نصارو علیکم بتا سبحان حجت صدلیل يهود و نصارا هم دغه نه چې نبی علیہ السلام خود واړو قبلو ته عبادت ونکړه زمون کتابونو کې خدا راغلی چې د دواړو قبلو ته مخ کوي دواړو قبلو برکتونه به دي د خدا ونکړه دغه اعتراضم ختم شي کفار مکه اعتراضم ختم شي نبی علیہ السلام دعوت ملت ابراهیمی کوي او مخ بیت المقدس ته کوي تحویل قبله حکم الله راولېږي دغه ختم شي لئلا يكون عدد بارا جپات نشي للناس دخلق عليكم بتا سبحانه حجت صدلیل الا الذين مگر آگسان ظلمو چکم ظالمانی منهم ددینا ظالم خلق سوک نشی بندو دی عرص پی وائی چسی پا خلی را لاغا وائی شارچا پسی ہوئی بس فلا تغشوهم یری گئی ددینا وغشونیو یری گئی زمانا ولیتم نعمتی ددی پارا چیز پورکم نعمت علیکم بتا سبحان دی ولعلکم میدی تاسو تحتدون تاسو نیغلارو ممی کما ارسلنا لگا سنگا چیرا لے گلے منگا فیکم پتاسو کی چی سنگا ستاسو قبلہ غورا دا سنگا ستاسو دین غورا دی تاسو غورا ایدا امت ستاسو پیغمبر هم دا سی لوی پیغمبر دی پٹولو پیغمبرانو سردار دی پٹولو انبیاءو سردار دی کما ارسلنا لگا سنگا چرا لے گلے منگا فیکم بتاسو کے رسولنا عظیم الشان پیغمبر منکم دتاسونا
یتلو چلولی علیکم بتا سمان آیاتنا آیاتنا سمنگا ویزکیکم پاکی تاسو لرا د شرک او د کفرنا ویعلمکم الکتاب خای تاسو ته کتاب والحکمت او د حکمت خبری ویعلمکم خای تاسو ما غسلم تکونو جنوی تاسو تعلمون چې تاسو پوی دی په دی باندې چې تاسو په نه پوی دی تاسو ته نبی علیہ السلام هغه خبره خو دلی هغه پوی کړی د الله په دین باندې فذكروني اذكركم تاسو ما یا ساتي زما تاسو یا ساتما الله وی تاسو ما یا ساتي ما يروي من زما تاسو نه يرو ما نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی وایي چې انسان ما یادې څه دی یادو چې ما پړه کې یادې سي پړه کې یادو چې ما پتی څه یادې سي پتی څه یادو چې ما په یو مجلس کې زما لوی بڑای بیانې چې الله دور لوی دی الله دور لوی بادشاہ دی ته دور قدرت کامله خاوند دی اسمانونو عظمت پیدا کړی دي ټول دنیا پیدا کړی انسانان کائنات ټول الله پیدا کړی نو الله وایي چې ما یادې نه څه دی یادو چې د ما په یو مجلس کې یادې زه دا غیر غوړه مجلس کې دی یادو او کله انسان ماته یو قدم را نږدې شي د دوا قدم ور چې انسان ماته یو لیش را نږدې شي د یو لاس ور نږدې شي چې د یو لیش را نږدې شي د یو لاس ور نږدې شي چې د یو لاس را نږدې شي د دوه لاس ور نږدې شي چې د ما طرف ته قدم راوالي را روان شي د طرف ته الله وي منډه کوم الله اکبر الله تعالی فرمایي تاسو ما یاد ساتئ زه تاسو چرې نه یرو یو بزرګ د الله تعالی ډیر ذکر به کول ډیر خدای به ډیر یاد زماره به دور بڑګیراله زماره به دور وخت می یاد کړی یو پیر دی راته لبیک او دغه نو وی چې زما بندا زه چې د نستار ساور مو استاد هغه کیم زبل خوشاله شم الله طرف نور ته غیبی आवाज شم زما بندا د استاد یادول دا زما یادول لیکنه چې ته می یادې نو زه دې یادو ما دا ځکه تا ته دا توفیق ملاوي دا توفیق مر چاته نه ملاوي الله چاته نور کوي ته ذکر اذکار الله دې یادول دا توفیق هم د خدای په توفیق ملاوي دار چاته نه ملاوي الله وی تاسو ما یا ساتي ز تاسو یا ساتم تاسو به چرېر نه چې موږ ته خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک خود لري چې څه تکلیف مصیبت پریشانی راځي نو بس الله ته متوجي کی خدای نه غواړي مسکوي د مسپذریه صبر سره فذكروني تاسو ما یا ساتي اذكركم زبا تاسو یا ساتم زبا تاسو چرې تاسو ما یا ساتي زبا يرو تاسو لا خبر شکیدې شي واشکروا لي زما د نعمتونو شکر ادا کوي ولا تکفرون نا شکر مکوي زما د نعمتونو شکر ادا کوي الحمدلله وای شکر مکوي بیا ورته یو کوي سيقول السفهاء زردا چوب وایبی وقفان من الناس د بعض خلقنا ما واللهم سسد وغرذلنا مؤمنان عن قبلتهم قبله دینا التي دا قبلنا كانوا عليها چدود دودای مخون کی غیتا قلت هو ازما پیغمبر دیتا لله المشرق خاص الله تعالی لپاره طرف د مشرق دی والمغرب مغرب دی هدایت کې الله تعالی مې شاوا چاته جل غواړي لا صراط مستقیم لارې سمې طرف ته وکذالک هم د غرنګ جاننا کوم ګرځولې موږ تاسو او امت نبی علیہ السلام امتن یو امت وسطن غره امت بهترین امت غره معتدل لتكونوا دلیل بارا چې شهیدا سو شهدا للناس گواهان بخلق باندې ويكون الرسول او شي رسول علیہ السلام علیکم پتا سبحانه شهیدن گواه وما جعلنا القبلة التي لا غرذول من قبلة كنت عليها چويتا مخون کې غیتا الا لنعلم مگر د دې لپاره چې ښکار کومنګا
من هغه چاله را یتبع الرسول چې تابعداري کوي د رسول علیه السلام ممن دا هغه چانه ينقلبو چې دی ګرځي علی عقبیه په پوندو خپلو باندې وإن كانت یقینا چې ودا کار لکبیرة خامخا ډېر ګرانو الا على الذين مگر حسنو ګران پاکستان وعد الله چې الله تعالی ورته هدایت کړی دی وما الله شان الله تعالی بغافل عما دا سنا تعملون جتا سکم عمل کوي وما كان الله وإن كانت يقينا جودا كار لكبيرة خامخا گرانو إلا على الذين مگر اسنو گران پاکستان وعد الله چک الله ورته هدایت کړی وما كان الله ولشان الله تعالی ليضيع جزاء کی ایمانکم منذ استاسو ان الله بشک الله تعالی بالناس بخلق باندې رؤوف الرحیم خامخا الله شفقت کوونکی او مهربان دی قد نرى بتحقیق سرابین منگا تقلبا بار بار ګرځول وجه کا د مخ مبارک سا فی السماء په طرف د اسمان باندې فلنولینک خامخا وبګردو مونږ تعالی را قبلتن قبله غتا ترضاها چې ته ورکه غیر را فول وجهک وګردوا مخ مبارک خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وحيث ما كنتم ارزاقي چې تاسو فولوا وجوهكم وګردوي مخ خپل شطره فطرف د مسجد حرام وإن الذين بشكا غسان اوتوا الكتاب شور کړه شوی ول کتاب لا يعلمون خامخا غيبوي انه الحق بشكل حق من ربهم لجانب رب دین دې دا ګرځیدل قبلي وما الله شان الله تعالی بغافل عما لا سنا يعملون چې کوم عمل کوي ولئن اتيت الذين اجرت رات لوګیا غسانو خساو تل کتابا چور کړه ول کتاب بكل آیت باری وی نشانه سرا ما تبعو دیتا بدارین گئی قبلتک استاد قبلی وما انتانی تو بتابعین تابداری کون کے السلام ورحمت اللہ وما انتانی تو بتابعین تابداری کون کے قبلتهم دا قبلی دی وما بعضهم ندی بعضی دی بتابعین تابداری کون کی قبلت بعض دا قبلی دا بعض نورو ولئن اتبعتا بفرض ما حال گجرتا تابداری اکرلا احوام دا خواہشات دی من بعد ما رسول آغنا چاکا چراغ لیتا غسام العلم دا علمنا انکا بشکت جیدن بدغوا خیل من الظالمین دا ظالمان نبو کردی الذین غسان آتیناهم الكتابا چور کرے ولمن کتابو یعرفونو دی پیجنی دی نبی علیہ السلام لرا کما یعرفونا لکه څنګه چې دی پیژني ابناهم زامن خپلهم وان فريقا منهم بشکا یو ډله د دین لا یکتمون الحق خامخا پټي حق لرا وهم یعلمون او دی پوهیږي په دې باندې چې دا حق پټو الحق حق چې دی من ربک د جانب دربستان دی فلا تكون الله مکی او مخاطبا من الممترین شکون کو نه بدی کی ولکل دهر امت پارا وجهه یو طرف ته هو مولیا چې د امت مخون کې غي طرف ته فاستبقوا الخيرات تلوارو کوي بني کو کی اينما تكونوا هر ځای کې چې ایدا سویا دیکم الله اور ابو لتا صلی الله تعالی جميعا ټول لرا ان الله بشک الله تعالی على كل شيء قدير الله بار یوسمانه قدرت والا دی ومن حيث خرجنا هر ځای چراوزت فول وجهك وګرځوا مخ مبارک فل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وانه للحق بشکل خامخاقتی من ربک جانب دربستان دی وما الله نشان الله تعالی بغافل غافلا عما دا سناتا ملونا جتا سکم عمل کوي ومن حيث خرجتا هر ځاینا چراوزتم فول وجهك وګرځوا مخ مبارک فل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وحيث ما كنتم هر ځای کې چې تاسو فولوا وجوهكم وګرځوي مخونه خپل شطره په طرف د مسجد حرام باندې لئلا يكون د دې لپاره چې پاتې نشي للناس د خلقو علیکم بتا سبحانه حجت او دلیل اعتراض
إلا الذين مگر کسان ظلموا چې ظالمان دي منهم ددینا فلا تخشوهم یریږي ددینا واخشوني یریږي زمانہ ولأتم ما د دې لپاره چې پورا کما نعمت خپل علیکم پتا سبحان ولعلكم بتجتا سو تهتدون تاسو نه غلارو مئی کما ارسلنا لك څنګه جراله کړه مونږه فیکم پتا سو کې رسولا منکم عظیم شان پیغمبر د تاسو نه آیتلو علیکم جلولی پتا سو باندې آیاتنا زمونږه ويزکیکم پاکی تاسو لرا د شرک او د کفر نه ويعلمكم الكتاب خایتا است کتاب والحکمت او د حکمت خبري ويعلمكم خایتا سما غالم تكونوا چنوي تاسو تعلمون اجتا سو پوي دی باغ باندې فذكروني تاسو ما یا سات یذکرکم زوا تاسو یا ساتما واشکروا لي شکر او ادا کوئی زمان نعمتونو ولا تکفرون لا شکر مکوي سبق دو سال شکنه سبق مکمل شدو زلا یو ځل شمرګري دو ځل شکنه ان شاء الله سبق ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا من النار يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فرضي علم الله تعالى زمون تورنا رضاش الله زمون دين ایمان الله حفاظتك الله کمی کوتاهی معاف خدای دین او دنیا خسته کې الله زموږ سره دوستان احباب دي ټول خیر ورکړي خوشحالي کامیابی الله ټول ته نصیب کړي خدای ټول په کورونو بچو مال حال کې الله خیر او برکت ورکړي الله زموږ د ملک امن او امان استحکام مردانه خوشحالي راولي الله زموږ مشران بزرگان الله وبخي الله استادان وبخي خدای الله تعالی زموږ څومره دوستان احباب دي ټول ته الله بخنو الله تعالی سوره مسلمانان وفات شوي خدای ټول ته الله بخنو الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول امت مسلمه ته الله تعالی بخنو کې خدای الله تعالی زموږ په حال رحم کې الله په موږ ورحمېږي خدای امت مسلمه باندې الله ورحمېږي خدای موږ د خپل قهر او د غضب نه وساتي خدای عافیت او د خوشحالۍ ژوند الله موږ ټول ته نصیب کړي خدای الله ټول د خیر دعاګانې الله قبول کړي الله په موږ ټول ورحمېږي خدای رحیم الله رحم وکړي کریم الله کرم وکړي احسان وکړي خدای وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين